قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له أو كما قال عليه السلام. محترم مسلمانانو، الله رب العزت قرآن مجید کی فرمائی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. د الله په دوستانو باندې با یری خوف به نه او نه د وس او نه د قیامت پر ورځ باندې. او پیغمبر علیه السلام فرمایي من کان لله کان الله له. چا چې الله رضا کا مطلب سوچ چې د الله شو، الله با د دشي مطلب الله به هر سره دی بنده تابع کی. دیو جنا الله رضا کول دا په بنده باندې لازم دی، دا په بنده باندې فرض دی او دا په بنده باندې واجب دی چې الله به رضا کوي. د الله رضا په هر میدان کې رټي، کو میدان جهاد دی، کو میدان تبلیغ دی، کو میدان تصوف دی، کو میدان سیاست دی، کو هر لار دا خو الله رضا بلټي. دیو جنا چې ته الله رضا کې الله بستا ار مشکلات دا ختم کی. یو پیر عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافتو پدې کې د مدینه منورې طرف ته اور را روانو، اور لګېدل او دا اور مدینه منورې طرف ته را نږدې شو را روانو. پدې کې یو کس راغلی عمر سے ته فرمایل یا عمر مدینه منورې ته اور را روان دی، دې لپاره علاج وکړه چې دا اور ختم شي او موږ دې عذاب نه بچ شو. پدې کې تمیم داری رضی الله عنه هم موجودو. تمیم داری رضی الله عنه عمر سره دی علاج بزو کم دی علاج مال راضی. دغه صحابي خپل صادر راواغسته او وره په دغه صادر باندې شاړه، هغه زیته ورسو چې د کم ځای دا اور راوتلې او په هغه زی ورننیس. ولی یو طرف ته صادر دی وګوري، صادر چې ورته نږدې شي نو اور ختمي. دغه صحابي سره صادر هم نسیزو، حالانکه اور به پیوا اور ختم شو. دا دی وجنه چې دی الله رضا کړو. الله رب العزت قرآن مجید کی فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله رضی راضی دی چې کله دی الله راضی شه نو دی صادر هم مبارک شه دا اور هم نسیزي. دا دی وجنه چې الله راضی کړو. ډیر شی واقعات دي. یو پیر زنونی مصری رحمه الله د پاکستان کې روانو او په دغه کشتی کې مالدار خلک همو. دغه مالدار کسو یو لوی مالدار او دغه نه یو غتمه ورکه شو، قیمتي غتمه قیمتي کانه تی ورک شو. په دې کې چغې والي چې زمانه کانه ورک شو، چا پټ کړي ټول خلکو قسمونه خواړه یې د چې مخ نه پټ کړي. دا مالدار خلکو غتمه د هډې قیمت لري نو ټول غریبانان دې داسې نه چې په منګ راواله. دی وجنا ټول بناره وره دا منګ نه راخسته. په دې کې یو ګټ یو طرف ته یو کس ناسو غلی ناسو، دغه کس باندې خلکو شک راځي چې دا د پټکل او در اخستې ده. په دې کې زنونی مصری خواله خلک ورله وته چې دا کوت متا پټکلی ده. دغه مشرم دغه مکم چې مشرو کشته دم ورله وای تا پټکلی ده. په دې کې دغه بزرګ او د الله ولی وی چې ما خو نه راغسې نه خبرم خود غټو خلکو صدا نور امر گئی شو وته وی چې بے عزتی لکو خوشاله موږ له ګدما راکا. په دې وخت کې دغه الله توچت لله او الله ته وی چې یا الله ته په هر څه عالم ما ګدما نه لیدلې دا نه خبرم، یا الله زما حیا وساتي بے عزتی میکيږي. دا خبره چې څنګه وکړه نو کشته هر طرف ته میان راوچت شول او د هر مې په خله کې یو قیمتي کانه یو قیمتي غمه دا نیولې وو. ټول خلک پوه شو چې او دا د الله ولی دی. هغه ټول کسانو دا ما پیو ته دا ولی دا د دی وجنا چې دی بزرګ د الله عبادت کړي او الله راضي کړي. دی وجنا منګ او تاسو د پکار دی چې په هر ځای کې او چې د الله رضا لټو په خپل ځل کې د الله محبت کړي او الله بس موږ راضي شي.